نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. سورة الكهف 15 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادې چې په مخکې رکوع کې د دنیا بے وفائی او د دنیا ناکامی بیان شو. په دې رکوع کې هم الله پاک د دنیا بے ثباتی او د دنیا کمزوری بیانوي. په مخکې رکوع کې د یو دنیادار انسان مثال بیان شو چې دنیادار انسان چې په دنیا باندې ناز او فخر کو داغو دنیا تمام اسباب هلاک او ختم شو او نقصان ورته دنیا کې ملو شو. پدې رکوع کې الله رب العالمین د دنیا مثال ذکر کوي چې دا دنیا ختمه دو والدا هیڅ قسم بقا او وفا نه لري. الله پاک فرمایي چې د دې دنیا مثال پشان د زمکه دی. پزمکه باندې باران وشي فصل په زرغون شي سوغبات په دې زمکه او بکم شي فصل وچی او دا فصل د عبود نشوال د وجنا خود به خود ختم شي. اگر چې فصل ډیر مزیدار وي عبوت نه ملاوي هغه وچی او د اوچیدو سره بیا دومره بیکار شي چې هوا پیراشي او دا فصل دی هوا سره والوزي او ټول ختم شي. نو دنیا کې انسان سره ډیر سيزونه وي لیکن پدی باندې به یو ورځ دا سراشي چې د دنیا دا تمام اسباب دا به مکمل د دې ځمکې د فصل پشان ختم شي قیامت براشي. بیا الله پاک فرمایي چې دا مال او دا اولاد دا د دنیا د جون خایس دي او نور د الله رب العالمین په دربار کې دا مال او دا اولاد پکار ناراضي. د الله په دربار کې بستا باقیات الصالحات نیک اعمال منزنا روزی صدقې تسبیحات ذکر اذکار د الله بندگی د نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا بستا پکار راضی. نور مال او اولاد دا تا خالد و قدر کئی و تا پیدا در کون کی دان ندی. پدی کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم پدی ایت کہ اللہ رب العالمین انسان تا یو ډیر لوی خیر وړاندې کئی چې ته د دنیا مال حاصل کی نو د دې مال د حصول د وجنا اخرت مخیروا. دنیا کې ستا اولاد شو نو د اولاد د ډیر والد وجنت اخرت مهیروا. او عموما دنیا کې انسان ته چې مال ملو شي د دن اخرت هیر شي د دن بیا اخرت د الله رب العالمین مخې ته ادریدل مکمل هیر شي. د بیا خیال کې ناراضي چې دا مال زما سره دی او زما به یو ورځ د سترګې پټيږي دا ما سره بیانې خیال کې ناراضي. دی پدی باندې تکبرم کوي دی پدی باندې نشیم کوي دی پدی باندې ظلمونم کوي دی پدی باندې د الله رب العالمین بغاوت کوي مال ورسره. نو د دې مال قدر قیمت نشته. تاو خالی د دنیا زیب و زینت ته لږ وخت به بیا به ختم شي. ستا مال دغه دی چې سترګې دې پټې شوي او در سره بیا سلاړل دا ستا مال سب در سره زی کفن نور د سره سره دی کستا گاڑی دی ستا ځمکه ده ستا کور دی ستا بنگله ده ستا دنیا کې پیسې دي ستا اکاونټونه دي هغه ټول تا نه پاتې د دې د وجه ته اخرت تیرې دا ستا ناکامي او نقصان. بل ځامن الله ذکر کوي دنیا کې بعض اوقات کې انسان ته بچی ملو شي
د بچو د وجه دی بیا باغی شي دی بیا وی زما مټي مضبوطی ظلمونه کوي گناهونه کوي د الله نافرمانی کوي ته د دې بچو دا قیمت وګوره چې بچو قیمت تاسو د دې بچو دا وفا وګوره دا تاسو سره څومره تاسو سترګې غړېدلې دا تاسو بچی دي تا یادای بابا دې خواشو بابا دا خواشو خو چې سترګې دې پټې شوي ته ګوره چې بچی تاسو سره بیا سره د بچو تاسو سره څومره وفا ده قبر پورې بدی یوسي قبر کې بدی کېږدي خورې به د باندې واچي درې ورځې به دعا ته کېږي هغې نه بعد به د دنیا په خوشحالو کې په مزو چرچو کې مصروفه شي د هغه بچي دي چې د دې د وجې ته الله خفه کړي د هغه مال دي چې د دې د وجې ته الله خفه کړي دي ته د مال او د بچو حالت وګوره او د الله نافرماني ته د دې د وجې کې نو چې یو انسان عقلمند دي هغه به د مال او د اولاد د وجې الله چرته هم نه خفه کوي مال تا سره د الله په دربار کې پکار نه راځي بچي د الله په دربار کې تا سره دا پکار نه راځي کستا بچي ډیر دی او کلک دی دا غي خپل حساب کتاب کستا مال ډیر دی او کلک دی تا د آخرت کې دا فائدہ نه درکې سبا درکې والباقیات الصالحات خیر عند ربک اوس باقیات الصالحات سری عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې باقیات الصالحات نه مراد نیکی دي او تسبیحات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د باقیات الصالحات نه مراد دا دي چې دا ډېری بهتر دي مال اولاد دا بهتر نه دي دا کلمات بهتر دي حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې باقیات الصالحات نه مراد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ذات مراد دا بهتر مال اولاد د دې په مقابل کې دا کلمات بهتر او تفسیر روح المانی تفسیر طبری ابن کثیر لکھی چې د دین مراد تمام اعمال صالحہ مراد منځ دی ذات مراد روزه ده زکات دي صدقات دي او بیا خصوصا صدقه جاریه صدقه جاریه په جماعت کې صدقه ولګول په مدرسه دی ولګول په طالب علم دی ولګول په عالم دی ولګول چې ته دې په لار کې یو وی وکنيستو چاته دې لار جوړ کړه دا صدقه جاریه ده څومره خلک چې په دې باندې فایده اخلي ستا ثوابونه بجاري اگر چې دنیا کې تو وفات شوی دا الله په نسبت باندې بهتر دي نو مال او اولاد د دین داسې زنه بهتر دي الله په نسبت بهتر دي وخير عمل او بهتر دي د امید د ساتلو ته چې دا اعمال وکي نو ته د دین د خیر امید ساتل شي چې ما ته فایده راکړي او مال او اولاد د دین ډیر کرته سړی د خیر تم ولري لیکن اخر ورته حاصل نشي څنګه سړی ویره دنیا کې زما دا بچی او سبا ما پسې دعاګانې کوي ا بچی سبا نه فرمانه بد عملي هغه ځان له دعاګانې نه کینو ته بسو نو تر دین خیر تم ساتي هغه خیر تم تعالی در نکي ډیر کرته سړی وي زما د اعمال نه او دا چې ډیر حاصل کم پدی بدی الله رضا کا دا خیر تم ته او ساتي لیکن هغه مال دی حاصل کی سبا هغه دی په ګناه کې استعمال دغه مال حاصل کړو د خیر د پاره هغه خیر کې پکار را نه په ګناه کې پکار را او نور د باقیات الصالحات اعمال صالحه دا د الله په نسبت بهتر دي نو چې مسلمان عقل مند وي دی بخبل اخرت ته ګوري مال او اولاد باندې بزان له اخرت نه خرابوي ستا بچی دي حلال ولا روړه حرام مروړه ستا دا پکار نه راځي ستا مال دي دا په حلال ډیرو په حرام مډیرو دا په آخرت کې طالب یا پیدا نه درکړي او دا الله رب العالمین بندگی د خپل بچو د وجه نه مخربو خپل آخرت ځان له بچو د وجه مخربو
که آخرت کې ستا دا پکار نه راځي د هغې خپل حساب کتاب ستا خپل دی نو که ته بیا ډېر وایې چې ما خو دې بچو له زندګي خرابه کړې وه په ځان مې شپه ورځ یو کړي خو چې الله دې خفه کړي دا پیدا ستا نه دا ستا نقصان دی بیا به کافرانو وایي چې کله قیامت ورځ شي نو د دې غرونو به څنګه حال شي دنیا کې خو ډېر زیات مضبوط غټ غټ غرونه دي دا به څنګه شي الله پاک د هغې شبهې رد کړي کله چې د قیامت ورځ شي دا غرونه مکمل والوزي دا به مکمل ریزه ریزه شي فکانت هباء منبثا دا به ختم شي ریزه ریزه به شي او ځمکه به یو کولو هموار میدان شي ځمکه مکمل داسې شي چې هیڅ قسم اوچتوالی ښکتوالی پکې نه نه به غرونه وي نه پکې سمندرونه وي نو اوچتوالی نو ښکتوالی او بیا الله فرمایي چې دا تمام انسانان به زمونږ مخې ته حاضر شي دې کافرانو ته به وویلی شي چې ای کافرانو تاسو به څه وي چې قیامت نشته دا هغه قیامت دی دوی په دې ځای کې ډېر شرمنده پاتې شي او بیا د قیامت د ورځې د مجرمانو د عملنامې ذکر کوي مجرمان کافرانو ته چې عملنامه په ګس لاس کې ملو شي دی به ډېر خفي او دی به څه وایي یا ویلتنا هی افسوس زمونږ دپاره هلاکت زمونږ دپاره ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دی عملنامې له څه شوي دې کې خو یو شی هم نه دی پاتې شوی ټولې ذکر کړي دي چې څه مو کړي دي ټول پکې دي یو معمولي شی هم چې نه دی پاتې شوی ډېر به افسوس کوي او دا عملنامه به دا مجرمان د خلکو نه پټۍ چاته به ښیي نه د شرمه به چاته ښیي نه او چې کوم کسان مؤمنانی نیکانی دی له به الله عملنامه په ښي لاس کې ورکړي او دی به هر چاته خپلې عملنامې ښیي خوشحاله وي وګوره که زما عملنامه دومره مزېداره لکه انسان چې کامیاب شي انعام چې ورته میلو شي څومره خوشحالي هر چاته ښیي ګوره ماته انعام میلو شو او چې کم کس پیل شي څه مخیالي څومره خفي او بیا د قیامت په ورځ باندې پیل کېدل الله دې موږ او تاسو د قیامت د ورځې د ناکامۍ نه وساتي نو الله پاک فرمایي واضرب لهم مثل الحیات الدنیا او ته بیان کدي کافرانو ته مثال د ژوند دنیا کما ان پشان د اوبو دي انزلنا او جمندا نازل کو من السماء د اسماننا فاختلط به نبات الارض پس راوزی پدی اوبو باندې نبات الارض بوټي د زمکی فاصبح هشیما پس وګرځي دا بوټي زمکا اول خشنه شي خو چې اوب ختم شي وګرځي دا بوټي هشیما اوچ تزروه الرياح الزویه هواګانې وکان الله على كل شيء مقتدرا او دی الله پاک فارسی باندې قادر المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات الدنیا دا خائص د ژوند دنیا دی والباقیات الصالحات او اعمال صالحه خیر دا بهتر دی عند ربک پنځ درب ستا باندې ثوابا د ثواب په لحاظ سره وخیر او بهتر دی عملا د امید په لحاظ سره چې امید ساتي د نیک اعمالو نه ساته د مال اولاد نه مساته ويوم نسير الجبال او یاد کا اورس چې موږ بروان کو غرنا وتر الارض بارزه او تبوین ازمکا بارزه هموارا وحشرناهم او موږ براجم کو دا مؤمنان او کافرات فلم نغادر منهم احدا پس موږ بپرین کو د دوی نه هیڅوک وعرضوا على ربك صفا او دې په پیش کړی شي په خپل رب باندې صفن په صف کې لقد جئتمونا كما خلقناكم الله پاک و فرمایي تاسو ما تراتل کړی دي تاسو برازي مونږ تا کما خلقناكم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی وي اول مره اول ځل دنیا کې چې انسان پیدا شي بربن بغیر کپړو بغیر لباس یوازې دغه شان به د قیامت پر ورځ مونږ ته یوازې راځي نه به د کپړې وي سر تور پخبوخ بیبلی په بدن باندې بربن او یوازې داسې بني چې تاسو دنیا کې کم ملګری دي سر بروان نه یوازې خپل بوج به په خپل سری اول مره په اول ځل باندې بل زعمتم بلکې کافرانو تاسو خیالو
ألن نجعل لكم موعدا چې موږ به اونګرځو ستاسو د پاره سمیعاد او سنیټا ووضع الكتاب او پیش پکړی شي الكتاب عمل نامه فتر المجرمین مشفقین تبوین مجرمان کافران مشفقین چې دی بیریږي مما دا سنفیه چې په دې عمل نامو کې ويقولون وای بدا مجرمان کافران یا ویلتنا ای افسوس زمون د پاره ما لهذا الكتاب سشوی دی عمل نامه لرا لا یغادر صغیرة چې نپریږي وړ ولا کبیرة او نلویا الا احصاها مگر ذکر کړی دا محفوظ کړی دا ووجدوا ما عملوا حاضرا او دی بمومی ما هغه کارونه عملو چې دوی کوم کړی دي حاضر موجود عمل نامه کې چې سدي دنیا کې کړی دي هغه ټول به پکې وي ولا يظلم ربك احد او ظلم نکي رب ستا احد په چا باندې الله پاک پچا ظلم نکي چې چانه عمل کړی هغه ته د خپل عمل مطابق بدله ملو شي او چا بد عمل کړی هغه ته د خپل بد عمل مطابق بدله ملو شي پچا باندې به کمی زیاتی نکي واخر دعوانا